أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة خامخا کېدون کې سده هغه خامخا کېدون کې او تا ته معلوم دی چې سده هغه خامخا کېدون کې كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سمودیانو او عادیانو هغه ناڅاپه راتلونکي آفت دروغ وګڼو نو سمودیان یوې سخت حادثه هلاک کړل واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية او عادیان په یو سخت طوفاني سیلۍ سره تباہ کړی شو الله پاغوی باندې دغه طوفاني سیلۍ پرلی پسې وش په او اته ورځې او چلولا کته هلته وې نو لیدلې بدی وې چې هغوی هلته داسې پراته دي لکه چې هغوی د کجورو زړې تنې وي آیا استاد د هغوی نه څوک بچوي پاتې په نظر راځي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية او هم دا غټه غلطي فرعون او داغونه مخکینو خلکو او لاندې باندې شو کلو کړه هغوی ټولو د خپل رب د رسول خبره اونې منله نو هغه ډېر په سختۍ سره هغوی راونیول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية کله چې د اوبو طوفان د حد نه واوړېدو نو مونږه تاسو په کشته کې سوار کړی وای د پاره د دې چې مونږه دا واقعیا تاسو د پاره یو عبرتناک یادگار جوړ کړو او یاد ساتونکو قګونه د دې یاد محفوظ وساتي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بیا چې کله په سور کې یو ځلی پوکې وهلی شي او زمکا او غرونه اوچت کړي شي او په یو وار سره ریزه ریزه کړي شي نو په دغه ورځ به هغه کېدونکي واقعیا راشي په دغه ورځ به اسمان اوشليږي او د اسمان تړون به سس شي فرښتې به د اسمان په غاړو باندې وي او اته فرښتو به په دغه ورځ تا د رب عرش د ځان د پاسه اوچت کړي وي دغه ورځ به وي چې تاسو به پېښ کړئ شئ
ستاسو یو راز به هم پټ پاتې نشي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. په دغه وخت کې چې چاته خپل عملنامه په خیر لاس کې ورکړي شي نو هغه به وایي راشي وګورئ ولولې زما عملنامه زه په هیدم چې ما خپل حساب ضرور ملاوي دن کې دی. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نهغبا د خپل خوخي په عيش کې وي د اوچتي مرتبه په جنت کې به وي چې د میوو غونګو چې بتري لاندې زنګيږي. داس خلکو ته به ویل شي چې خپ مزه سره خوري او سکي د خپل هغو عملونو په بدله کې چې تاسو په تیر شو ورځو کې کړی دي. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هلك عني سلطانيه. او چاته چې خپل عملنامه په ګس لاس کې ورکړي شي هغه بوایي اے کاش چې ما ته خپل عملنامه نوې راکړې شوی او ما ته معلومه نه وي چې زما حساب څه دی. اے کاش چې زما هغه مرګ کوم چې په دنیا کې راغلی وو اخري مرګ وي. نن زما مال زما په کار را نغی زما ټول اقتدار ختم شو. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. حکم بوشي اونې سیدې او د دې په سټ کې پټای واچوي بیا دې دوزخ ته وردیکه کړی بیا دې په اویا لاسه وګ زنجیر کې وتړی. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. دنه په لوی الله باندې ایمان راوړو او نه خلکو ته ترغیب ورکوو چې مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي نو په دې وجہ نن نه دلته د دې سو غمخوار دوشتا او نه د دې لپاره د زخمونو د نو نسیوا بل سو خوراک شتا چې هغه د خطاکارو خلکو نسیوا بل هیڅوک نه خوري. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. پس نز قسم خورم په هغه سيزونو چې تاسو یې وینئ او په هغه سيزونو هم چې تاسو یې نه وینئ. دا د یو رسول کریم قول دی د چا شاعر قول نه دی. تاسو ډېر کم ایمان راوړئ او نه دا د چا کاهن قول دی. تاسو ډېر کم غور کوئ. دا د رب العالمین د طرفنا نازل شوه دی. ولو تقول علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين او کچری دی نبی صلی الله علیه وسلم پخپلا د ځاننا جوړ کړي خبره زمون طرف ته منسوب کړي وي نو مونږ با د خیلاس نیولې وي او د دې د سټ رګ به مو پرې کړي وي بیا به پتا سو کې هیڅوک داسې نه وي چې مونږه د دې کار نه منع کړي وي وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ په حقیقت کې دا د پرهیزګار خلکو د پاره یو نصیحت دی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فسبح باسم ربك العظيم او مونږه معلومه ده چې پتا سو کې څه خلق دروغ غنون کې دي د داسې کافرانو د پاره یقینا چې دا د افسوس سبب دی او دا بالکل یقیني حق دی پس اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا